وعرضه عزت په حرام دی. عزت دا دی چې یو مسلمان د بل مسلمان بیزتی وکړي، او حدیث مبارک کې دا عزت د مال نه مخکې ذکر شوی دی. دینه معلومه ده چې دا د انسان د مال نه ډېر زیاته قیمتي اساسه او سرمایه ده. د چا عزت غشته چې د هغه د پلار د مور کنزل هغه ته وکړي، د هغه بیزتي وکړي، هغه ته سخت الفاظ ووایي. په څه طریقه باندې دا بعضې خلک معیار او مقدار د عزت او د بیزتۍ ورته نه معلوم. نو کله کله خلک په دې کې افراط او تفرید کې مبتلا شي. یو کس ته هغه په منکر کار کې مبتلا دی، په معصیت کې، په ګناه کې. بل کس ورته وایي چې دا معصیت دی، ګناه ده، دا مکو. دی ورته وایي زما د بیزتي وکړه. دا بیزتي نه ده، دا خو د دې کس سره ښه کول دی، ځکه چې هغه دغه وخت کې ځان نقصان ته غورځوي او دی د نقصان نه بچ کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما او ستاسو مثال داسې دی لکه یو سړي په ځنګل کې اور بل کړی او هغه په تیاره کې اور بل کړی، نو چې کله دا اور لمبي اوچتې شي نو د ځنګل غیر چاپیر د دې اور نه خوا او شا کې چې څومره حشرات دي، پتنګان دي، میږي دي، کیلي دي، د ټول هغه اور طرف ته را روان شي. بیا دی اور ته ننوځي، نو چې اور ته ننوځي نو په اور کې وسوځي. دا سړی لګیا دی د اور نه وباسي، چې څنګه اور ته ځي دی لرې دي که کوي، هغه بیا راځي. دا د حیواناتو خوی دی، د هغوی طبیعت دی چې کله په تیاره کې اور بل شي هغه اور ته راځي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، میں تمہیں ازار بند سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے کھینچتا ہوں، دور لے جاتا ہوں، اور تم ہو جو جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہو اور اپنے آپ کو اس میں ڈالتے جا رہے. حدیث مبارک کے چھے لفظ استعمال شوے دے حق ہو، او حق ویلے کیگی دا کم زی چه سڑے پرتوک تڑی یا لنگ تڑی. دا زید انسان ډیر کمزورې ځای دی چې دلته نه سکونی و، مثلا بګی کمزوري وه، ازاربند کمزوری و، دی وایي بس دی ما بیداد منلی دی خو ما پرېږده، ځکه چې زما د شرم د عزت مسله ده. او د دې ځای نه سړی زر منع کېږي، واپس کېږي، سر نه یې ونیسه، لاس نه یې ونیسه، نه منع کېږي چې دلته نه دی قابو کو مضبوط، بیا سړی منع کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه تاسو نیسم. دا ظلم نه دی، دا د انسان خیر دی. د معصیت نه منې کول، د ګناه نه منې کول، په دې کې د انسان بې عزتي نشته. بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلمان وینم په مسلمان حرام ده، د هغه عرض عزتم ابرو دا هم په مسلمان باندې حرام.